بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دا سورة إبراهيم آيات اولنی دی. فدی کی د الله له طرف څخه دا حکم دی و نبی علیہ السلام ته و ټول هغه مسلمانانو ته چې هغه د الله پر قرآن ایمان راوړی وي باید چې هغه ځان ته مؤمن مسلمان وایي او دی وی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله چې زما د الله پر قرآن باندې ایمان دی او ما د الله پر انبیاء و رسول سو رسولان باندې ایمان دی. هغه به دا کوي چې په دا قرآن سره به دی و خلکو ته تبلیغ کوي، نصیحت به کوي. بل داسې کتاب نشته لا ریب کتاب. په هر کتاب کې کفریات شته، شرکیات شته، بدعات شته. د الله د دین اسلام په خلاف فتواوې شته چې کوم کارونه الله حرام کړي دي په هغو کې جایز وي. نو دلته دا وایي چې کتاب دا کتاب چې دی قرآن عظیم چې دی انزلناه موږ نازل کړی دی الیک و تا ته ای نبی علیہ السلام. د څه دپاره دی؟ د چاشتو دپاره دی، د تعویذو دپاره دی، یا د قرآن د دې دپاره دی چې قسمونه په واخه، یا د دې دپاره دی چې په کور کې کښېږده چې خیر په راشي، یا د دې دپاره دی چې ستا پر کور باندې مانده راواوښتي و هغه کې ونیسه، یا د دوو خلکو جنګ دی په هغه مابین کې پیش کړه. نه دې دپاره نه دی راغلی. لتخرج الناس د دې دپاره راغلی دی چې ته په دې سره راوباسې انسانان من الظلمات د تیارو نه. غټه تیاره چې ده کفر دی، او غټه او تیاره چې ده شرک دی، منافقت دی، ظلم. هغه د الله چې کوم حلال و حرام دي هغه ته حلال و حرام نه ویل. الی النور او رڼا ته چې هغه اسلام دی. د پلار حق دی، د مور حق دی، د خور حق دی، د ماینې حق دی، د زوی حق دی، د همسایګانو حقوق دی، د معاشرې حقوق دي. و دې ته راوباسه باذن ربهم او په حکم سره د خپل رب چې کوم د الله له طرفه سره کوم حکم دی چې دا خور ده د دې د دوو خوندو د یوه ورور حصې سره برابرې دي. دا لور دې ورکه په 10 لکه په 6 لکه دا د لور حق دی، دا به پلار پیسې نه خوري. فیصله به د الله په قرآن باندې کېږي. الی صراط العزیز الحمید، د هغې لارې چې هغه ډېره او زبردسته او هغه چې د حمد لایق ده، چې د هغه د ډېرې د خوبۍ والا لار ده چې د الله قرآن باندې فیصلې وشي. د الله په قرآن باندې چې کوم فیصلې راغلي دي باید چې موږ د الله په قرآن باندې فیصلې په هغه باندې وکړو، او د مور حق، د پلار حق، دا ټوله په هغه باندې د الله پر قرآن باندې حل کړو، په هغه باندې موږ فیصلې وکړو. غلا یو تیاره ده، غیبت یو تیاره ده، او د خور حق نه ورکول دا توره شپه ده. نو دا ټولې چې دي باید چې موږ د الله پر قرآن باندې پیش کړو او د هغه خپل حقوق ورکړو.
او بله مسله دا ده چې په هغه د قیامت په ورځ باندې به الله فیصله وکړي شیطان به ماته ولاړي شیطان که هغه اصلي شیطان وي یا دا ستا کم خواهشات چې دي یا ستا مور و پلار چې دي یا ستا د کلي مولا چې دی یا پیر چې دی دا ټوله به ولاړي نو وقال الشیطان وبوایي شیطان لما قضی الامر کله چې وشي فیصله د ټولو کارو ان الله بشک الله چې دی وعدکم د دې سره وعده کړې وه وعد الحق وعده په رښتیا سره ووعدتکم ما چې د دې سره کومه وعده کړې وه فاخلفتکم زه اوس د هغې په خلاف باندې ما خلاف وکړو وما کان لي او نو ما لره علیکم پر تاسو باندې من سلطان یو زور ما خو په تا زور نه و لګولی چې ته دا د اسکات غوټه وکړه ته دا تعویضونه وکړه یا ته دا فتوا وباسه ما په تا په زور نه ویلي چې انبیا په قبرونو کې او ژوندي دي ما په تا زور به نه و لګولی چې ته دا تعویضونه ته جایز ووایه یا د لمانځه بعد کې دا کوم دعاګانې دي یا د خور حق دی یا د مور حق دی ما تا ته کله دا ویلو ما پر تا زور نه و لګولی الا خو بیا دومره قدر زور مې و پر تا باندې ان دعوتکم چې ما به ته راوبللې ما به تا ته خالي وویل چې دا کار وکړه یا په زړه کې مې وسوسه در واچوله یا به ما تا ته دا ملا صاحب ویلو فاستجبتم لی نو تا به هغه زما خبره په هغه ساعت کې ومنله تا دا ملا صاحب تر لاس نه ونیولی تا دا مور و پلار تر لاس نه ونیولي چې دا په اسلامي طور دا جایز دي او که ناجایز دي فلا تلوموني پس ته ما ملامتوه ولوموا انفسکم خپل ځان کا ملامت دا ملا صاحب ووایي ما کله په تا زور لګولی چې د لمانځه بعد کې دعا وکړه ما کله تا ته دا ویلو چې ته دا اسکات وکړه ما خو صرف دا تا ته وسوسې در اچولې یا مې تا ته ویلو تا د الله قرآن ستی په مابین کې نه پروت نو تا به څه وکړو نن ورځ ما ملامتوه ما دا ستا مور چې ته د الله د دین اړولی دا ملا صاحب دی دا شیخ القرآن دی دا شیخ الحدیث دی دا مناظر اسلام دی ما نه یم زه نن ما نه یم زه بمصرخکم چې زه ستاسو فریاد واورم یا تر الله پر زستی دا فریاد ورسوم وما انتم نه ستاسو بمصرخی چې تی زما فریاد ورسوي تر الله پورې زه نن نشتی او فریاد قبلولی سم نه تی زما د قبلولی سي انی کفرتو زه انکار کوم بما په هغه سره اشرکتموني چې زه تاسو شرک کړم تی به د بابا په نامه باندې او نظرونه ورکول تی به ملایانو ته پر دین باندې پیسې ورکولې تی پر اذان او پر امامتي باندې پیسې ورکولې تی زه په حلال او په آرام کې زه شرک کړم بما اشرکتموني په دې سره زه تاسو د الله په حلال او په آرام کې په فتواوي کې د ځان سیمې جوړ کړي ولې من قبل مخکې تر دې ان الظالمین بشک ظالمان خلق دي لهم د دې لپاره عذاب علیم عذاب دی او دردناک زما ورونو اوس لا موقع ده چې کم ملا صاحب یا کم پیر یا کم مور پلار د الله د دین څخه اټ کړه هغه تر لاس ونیسه دلیل ځینې وغواړه هذا بیان للناس هذا بلاغ للناس دا قرآن چې دی دا د رسولو کتاب دی هذا دا قرآن چې دی بلاغ دا پیغام دی للناس د پاره د خلکو دا د الله قرآن راغلی دی د خپل اکابرینو د خپل امامانو
اقوال شاته کوي د الله قرآن را مخته کوي ولینذر به په دې قرآن سره دا خلک وویروه د مور حق ورکه د خور حق ورکه د پلار حق ورکه د الله دین وپېژنه دغه شیعتوب دغه سنتوب دغه اهل حدیث پنځپیریان هرې ډلې که تبلیغیان د هغو عمل وپېژنه په دې قرآن سره خلک وبېروه ولیعلمو د دې دپاره چې دوی پوه شي چې انما هو بېشکه هو دا الله چې اله دا معبود دی واحد یو دا الله حکم یو دی په دې د الله په حکم کې د بل چا حکم نه ځایېږي او نه د صحابو د ځایېږي نه د تابعینو د ځایېږي هېڅ چا کول نه ځایېږي الله خپله وایي نبي ته که چیرې تا د ځانه خبره وکړه او ته راسته لاس به دې راونیسم د غاړې رګ به دې پرې کړم بیا به دا خلک تا د ماسې نه شي خلاص نو چې او نبي ته دا امر دی چې د ځانه به خبره نه جوړې نو ما او تا ته څه اختیار څه و دغه امامانو ته څه اختیار څه و دغه بزرګانو ته څه اختیار څه ولیذکرو پند اخلي د دې د الله د کتاب څخه اولو الالباب د دې قرآن څخه هغه څوک او نشت اخلي چې هغه عقل والا وي زما ورونو اوس لا ژوند شته اوس لا د الله قرآن زده کړي په دې سره عمل وکړي نور د اکابرینو د بزرګانو اقوال شاته کړي د الله قرآن را مخته کړي په دې سره عمل وکړي او تر بل پورې ورسوي دا قرآن به موږ او خلاصوي بل شی موږ او نشي خلاصولی نو الله دې موږ ته وس توفیق راکړي چې دا قرآن زده کړو په عمل به وکړو د بل پورې ورسوو